کریټونو کې پیک کېږي په میتیازو کې سبزو والا چې اتم ورځې زه راډولم او هغو ته چې خلکه سبزي تاسو خرڅوئ او اخبارونه تاسو له زه راډولم زما رب دی زه د ده نوکر یم زه د ده نوکر یم خو مه کوئ لکه ستاسو دې حالات ته وګورم وایي نه نه دا د هغو غلطي ده که د هغو نه تپوس وکړي وایي نه دا د دوی غلطي ده نو یا سړیه دا یو بل باندې دا غلطیانې اړوئ جان بوجھ کې د ایمان نه خلاصېږو د مهنګۍ دور دی او هر سړی چې دی هغه پریشانه دی صحیح شوه جی ته څنګه ټیم وباسې خپل د کاروبار نه یاره جی زما دې قسم جی چې دا قسم پاک او پناه په ګناه دی جی چې زه دوه نیم کاله شو دا دکان زما بند دی او دغه شته خوا کې زما نوې سپلۍ پرتې دي او دغه زما د اختر جامې دي نوې جامې دي د سپین سازر کې او ما الله پاک داسې پوزیشن ماله راکوي چې په ما مین دی نه د چا جامې اغوندم نه د چا نه پیزار اخلم نه د چا نه پیسې اخلم خلک راله زه ته دغه څیزونو کې نه یم په ورځ د اخر به د رب ذمهوار یم چې د دغه څیزونه نه چا نه اخلم نه قبلوم او نه خوښوم او زما رب ما داسې ساتي چې زه یو ورځ وږی نه یم پاتې شي ما له 15,000 کمالونه راکړي دي چې یو ګنټه کار کوم 4,000 15,000 روپۍ دي دا شټر چې ختم شي دې ته زه ټوټې جوړم سیټ نه او زندگی بر دغه ذمہوار یم دا خراب شو زه به پرې جوړم دا موږ د دې لپاره څنګه چې تاسو زموږ په خپله د دې لپاره کمپین یو باقاعده مهم چې دغه شروع کوو د کلو په کلو باندې کې به انشاءالله العزیز لول د یون کونسل په سطح باندې کې به دا مقدس پاڼې چې کومې دي قرآني آیتونه چې کوم دي د دې لپاره موږ کوینه چې دي کوی هغه به کونو او بیا به هغه پراپر طریقې سره بندو د پاسه به د کمرې شکل په جوړو بیا به ته موږ سره او کلو په کلو به ګرځو جماعتونو کې به اعلانونه کوو خلکو ته به دا اپیل کوو چې خو د خدای دپاره د یورپ نه د ډنمارک نه د نورو خلکو نه کافرو نه ګیله کوو چې دوی د قرآن بې حرمتي کوي هغو کوي نو هغو خو په ایمان نه دی راوړی ای خلکه زموږ خو په دې کتاب الله باندې ایمان دی موږ ولې د دې بې قدري کوو زمونږ د کور کې چې منزلې دي سورت یاسینونه دي د قرآن آیتونه دي دا په ډیرانونو کې څه کوي او بور پلار چې زاړه شي نو چا خو ډیران ته نه دي غورځولي که دا موږ څنګه داسې چې په دې موږ ایمان راوړی او دا داسې په نلو ډیرانونو کې پروت دی او جان بوجھ کې لکه د دې نه مخکې په دې اخبارونو کې پراټې خلکو ورکړي دي کباب یې پکې ورکړي دي پکوړې پکې ورکړي دي او ما وی خلک ما کو ما ته به استاد موږ ته دا خبرې ما کو ورشه غزینه دا بیان بند کا هغه پکې لیکي نو ما هغه کې لیکي نو دې د پاره نه لیکي چې ته پکې ډوډۍ ورکوا ته پکې پراټې ورکوا ته پکې پکوړې ورکوا ما دې استاد نو ما په دې باندې دومره جنگونه د خلکو سر کړی دي چې غټه غټه پورزي ما را غورځول دي الله په حکم کنه بدن می ختم دي جسم می ختم دي دا مال الله دومره غیبی طاقت را کړی ولې الله اپیل څه کوي خلکو نو زه دا خبره د جسمه خې د قدر خاص دي چې دا خلک دې په دې خبرو باندې سوچو کی کدا نو کدو ان پړی او علم ورته نو چرته د مولانا دی په دې خبرو ته بوسوږي چیرې دا سړی دروغ وي او کنه پرشتیا د الله نمونه دي په دې کې به یو دوه دکانه زیات دي کتابونو لور کېړی شي دا به ټول د کلو نه د یو ځای نه د بل ځای نه راغونډېږي دا د کباړیانو سره په پیزارونو سره پراته دي نو بیا دې زی او نوي کېږي هغه کارخانونه دي بیا راځي اوس خو دا چې داسې دي نو دا خو موږ داسې خو موږ په دې باندې خراب دا نوي کېدی نه شي بیا تاسو خبره سي ده نو دا درې بولو کاغذ تی خلک وي جوړیږي دا څه وي موږ نه کوو موږ ته اسلامي شرعي حکم دا دی چې کله د قرآني کوم آیتونه دغه کوم نسخې دي دا زړې شي ټولو کې بهترینه او یا غټ دریاب تاجه نو که سین هغه چې دغه هم خدا خو دغه نه خبره چې دا هغه درې لپاره خخولی جی ناظرین आपने सुन ली एक ऐसी शख्सियत की बातें जो सबसे यूनिक है जो सबसे अलग है जो 22 करोड़ अवाम में अवाम एक तरफ जा रही है और उनका इंतखाब कुछ और है हैसियत मुसलमान मैं इसका दिल से कदर करता हूँ ये हम सब के लिए मशगूल राह है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके इस मुहिम में हम इसके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे जहाँ भी हमें कुरानी आयात मुक़द्दस अवराक़ मिलेंगे हम उसके लिए बाकायदा कैंपेन चलाएंगे हम शुरुआत अपने डिस्ट्रिक्ट बडग्राम से कर रहे हैं और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ के लिए 20 बड़े कुएं खोदेंगे जहाँ पर हम कुरानी आयात को मुक़द्दस अवराक़ को महफूज़ तरीके से रख सके और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मैं इनके साथ इस भाईजान के साथ क्योंकि इन्होंने हमारी आंखें खोल ली है और ये यकीनी तौर पर एक ईमानी मसला है हमारे ईमान का मसला है कि हम लोग तो ईमान वाले हैं अपने आप को ईमान वाले कहते हैं हम हुर्मत रसूल पर कुरान की हुर्मत पर जान निछावर करने को अपने लिए सादत समझते हैं जब यूरोप में बाहर के ममालिक में कहीं पे रिबात की गुस्ताखी होती है
تو ہمارے دل یہاں لرز جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھ لیں وہ تو کفار ہیں, وہ ان کے لیے قرآن کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. لیکن جب ہم قرآن کے ماننے والے ہیں, قرآن پہ ہمارے ایمان ہے, قرآن کو ہم کلام اللہ قرار دیتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور اس کے باوجود حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے اور اس کی طرف دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں جو قرآن پاک کے پرانے نسخے ہوتے ہیں وہ ہمارے گھروں سے آہستہ آہستہ نکل کر کچرے کے ڈھیروں تک پہنچ جاتے ہیں, جہاں پر وہ بعض اوقات لوگ وہاں کے آتے ہیں, وہاں پہ پیشاب بھی کرتے ہیں. اس لیے ہم سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن, اللہ رب العزت ہم سب سے پوچھیں گے کہ آپ تو کلمہ پڑھنے والے تھے, آپ قرآن پاک پہ ایمان لانے والے تھے, تو پھر مقدس کتاب کی بے ادبی کیوں کی؟ اس کی تحفظ, اس کی حرمت کا خیال, اس کی تقدس کا خیال آپ لوگوں نے کیوں نہیں رکھا؟ تو اس وقت پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس لیے آئیے مل کر ہمارے ساتھ اس مہم میں حصہ لیں کہ ہم گھر گھر جائیں گے, ہم ہر محلے جائیں گے اور اس پیغام کو عام کریں گے کہ جتنے بھی قرآنی آیات لکھے ہوں اس کو اٹھا کر محفوظ مقامات پر رکھیں. تو انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس عمل سے ہم سے راضی ہوگا. بڑی مہربانی.